الرحيم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق الله العظيم. اللہ جل شانہ وقت کی بیان و فرمائلو چې دا منافقان او یهودیان دوی پیغمبر علیہ السلام او صحابه کرام ته دوکي ورکولو کوشش کوي. الله پاک ته دوکي ورکولو کوشش کوي. د دوکي علت سره د سوجه د دوی دوکه ورکوي. الله تعالی فرمایي فی قلوبهم مرض، د دوی په زړونو کې مرض دی د نفاق. مطلب دا چې دوی د دوکي وجه دا ده چې دنه په زړه کې نفاق پروت دی، منافقت دی په زړه کې، او دغه رنګې ضعف اعتقاد دی، یعنی عقیده کمزور، عقیده کمزور. دا یهودیان په ځینو خبرو باندې ایمان راوړي او په ځینو باندې نه راوړي. ځینې خبرې منو او وایي ځینې نه منو. چې په کومو خبرو کې فایده وي وایي دا خو منو، آمنا بالله وبالیوم الاخر، الله پاک کو ایمان راوړي دی، په ورځ د آخرت کو ایمان راوړي. په دا خو زباني خبره ده، بس په خوله باندې وکړه. او چې په کومو خبرو کې نقصان وي نو بیا وایي دا نه منو. الله تعالی وروسته مثال ورکوي که نه چې رست راځي یکاد البرق یخطف ابصارهم او کصیب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. باران وریږي پکې غړزاري تیارې پکې تندر پکې आवाज پکې راشي. نو په سړي باندې بد لګیږي، سړي دینه سړي سکیږي یریږي. نو دا خو نه خوښي. او چې کله بیا برېښنا پکې راشي، رڼا پکې راشي، نو دوی بیا څه کوي؟ لږ خوشحاله شي، سترګو ته لږ دغه ملو شي، لکه رڼا شوه، لکه لږ روان شي. یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیه. چې کله ورته رڼا شي نو دوی په دې دغه رڼا کې څه شي؟ لږ روان شي. واذا اظلم عليهم قاموا، خو چې کله بیا تیاره شي بیا ودرېږي، بیا څه شي؟ ودرېږي. نو دغه رنګې دوی ته هم چې کله زیری راشي او بشارتونه راشي او د نعمتونو ذکر وي نو په هغې خوشحالېږي، او دا ټول خو زمونږ دپاره دي او دا ټول زمونږ دپاره نازل شوي دي. وګوره موږ ته به الله تعالی نعمتونه راکوي او بشارتونه به راکوي. خو چې کله اخوا وروستو بیا په پیغمبر علیه السلام باندې د ایمان بیان راشي او په قرآن مجید باندې د ایمان بیان راشي، په قرآن مجید باندې ایمان راوړئ، پیغمبر علیه السلام باندې ایمان راوړئ، او دغه رنګې ورته ووایي چې جهاد له لاړ شئ، توره راواخلئ، او دغه رنګې د دشمنانو سره په میدان کې چې کوم دی وجنګېږي، قرباني ورکړئ په میدان کې، نو بیا رستو شي. واذا قام او اذا اظلم علیهم، چې تیاره شي که نه بیا ودرېږي، دا رارستو شي. دا به څوک کوي؟ سخت سخت حکمونه راشي، دا به څوک چې کوم دی مني. بالله وبالیوم الاخر، هر څوک چې په الله مې ایمان راوړي، په ورځ د آخرت مې ایمان راوړي. خو یهود او نصارا او عیسایان او یهودیان او مسلمانان ټول خو دې خو سره چې کوم دی ګران ګران حکمونه دي، پیغمبر اسلام باندې ایمان ولې نه راوړي، په دې قرآن مجید باندې ولې ایمان راوړي؟ وایي دا نه منو، دا نه منو. نو دا چې کوم دی د دې عقیده څه ده؟ کمزورې ده، مرض دی د دې په زړونو کې، عقیده کمزورې ده. یا فی قلوبهم مرض، د دوی په زړونو کې مرض د حسد دی، مرض د حسد. د حسد د وجې نه دوی په پیغمبر علیه السلام باندې ایمان نه دوی وایي چې دا پیغمبر په بني اسرائیلو کې ولې رانغی، په بني اسماعیلو کې ولې رانغی. تر د عیسی علیه السلام پر ټول پیغمبران په اسرائیلو کې راغلي، بني اسرائیلو کې په مونږ کې راغلي، او دا یو پیغمبر چې کوم دی نو په بني اسماعیلو کې ولې راغی، زموږ په تربورانو کې ولې راغی، زموږ په تربورانو کې ولې راغی، په مونږ کې ولې راغی. دا اخري شرف مونږ ته ولې حاصل نه شو؟ ځکه اخري پیغمبر خو ټولو نو اوچت شان والا پیغمبر دی، د دواړو جهانو سردار دی،
تمام انبیاء کرامو چې کوم دینو اوچته مرتبه هغه پیغمبر علیه السلام نو پکار دا چې د آخري پیغمبر زموږ په بنی اسرائیلو کې راغلی دا خو په بنی اسماعیلو کې راغلی پامیانو کې راغلی امیانو د دوی څه علم نشته اهل کتاب خو کنه دوی خو یهود چې ونه دوی ته الله تعالی علم ورکړو تعلیم یافته خو کنه خو دې خو د مکی قریش چې هغه امیان خلک انپړو لیکل لوستل نه شو کولی اکثریت پکې چې کوم دي انپړو کنه نو دوی چې دوی کې دا څنګه پیغمبر راځي موږ کې ولې ناراضي اصل کې دوی دا وخت نه فلسطین او شام کې دوی چې کوم دي سکیدل دا به اوسېدل بیا کنعان نه چې کوم دي فلسطین شام کنعان غالبا دا ټول یو علاقه و نو کنعان د یوسف علیه السلام دوی ځان سره ستاسو چرته په مصر ته مصر کې په دې باندې فرعون ظلمونه شروع کړ بیا موسی علیه السلام راغی موسی علیه السلام د مصر نه چرته بوتله دوی دغه ته بوتله دوی بوتله روانو په لار کې کوم میدان دی راضی باغی کې دوی سلوي ښکارو پرې ته ولته موسی علیه السلام وته بار وی چې تاسو چې کوم دینو شام او فلسطین تاسو علاقې دي او لاړ شه د عمالقه چې کوم قوم دي دا دی وباسه جهاد وکړي او د خپل وطن واپس واخلي بني اسرائیل يهوديان چې نو بني اسرائیل چې دوی انکار کوي موږ جهاد نه کوو سلوي ښکارو پر سزا دا و چې دی په دغه صحرا کې په دغه بیابان او میدان کې سیم میدان تیه کې ودی تیه چې وته باغې کې وو موسی علیه السلام ته وفات شو بیا ته قبر هم دا جوړ شو هارون علیه السلام پکې وفات شو دوی جهاد ورکو خبره مونږ بیا چې کوم یوشع علیه السلام راغی الله تعالی پیغمبر راولېګو بیا دا خبره مننه دماغ چې کوم دې سنا سوچ او کار شروع کو بس بیا دا سره جهاد وکړو او شام او فلسطین دغه علاقې بیا واپس چې کوم دې دوی سکړلې داغه په سر کړدای کې واغستلې بیا به دوی کې ویلي پیغمبران راغلي داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام دا ویلي بادشاہانو طاقتور بادشاہانو او پیغمبرانو الله تعالی چې کوم دې دوی تر لګلو باغره کې عیسی علیہ السلام اخیری پیغمبر دې تر عیسی علیہ السلام خبرم دینه ده هم بنی اسرائیل کې راغلي خو دې عیسی علیہ السلام دی يهودانو عیسی علیہ السلام ته منسوبې جوړې کړې عیسی علیہ السلام د پانسه د پاره منسوبې جوړې چې دې په پانسه باندې خو عیسی علیہ السلام په سفر کو پس باقي کې روان مسیح په دغه ویل کېږي چې دا پس باقي کې چې کوم سفر کول سیاحت سیل کول ته ویل کېږي چې سړی چې کوم پس باقي په مسلسل سفر کې دی با غرونو د دوال ته خلکو ته تبلیغ کو دعوت په چلو او دغه تبدلو دریاب غاړې ته بلاړو التبا چې کوم خلکو میان نیول هغه ته دعوت ورکو چې تاسو سکه دغه کې ایو الله پاک عبادت شروع کې ما پیغمبر باندې دا خبره تبلیغ به خلکو ته کو او بس داغه نه پس بیا الله تعالی عیسی علیه السلام اسمان ته وخېجو خو دې بیا خپل منسوبې کولې او د عیسی علیه السلام چې کوم ملګری حواریان کوم شاګردان چې وو حواریین هغه بیا تبلیغ وستو کړی ټول زیات تبلیغ چې کوم دې تقه حواریین عیسایت پرچار او عیسایت چې کوم دې دوی عیسی علیه السلام نرسو چې کوم دې ډېر زیات تبلیغ کړی دی او داغه د وجه نه اوسم عیسایان ډېر زیات دي په دنیا کې دا ډېر زیات چې کوم دې سکړي مهنت کړو ډېر زیات تبلیغ کړي د خپل دین لپاره نو او اکثر ملکونو ته دوی لاړو ټول ملکونه به چې کوم دې سکړي عیسایان چې کوم دې هغه به عیسایان ټول ملکونو کې به دعوت او تبلیغ چلو بهرحال نو دغه يهوديان چې کله عیسی علیه السلام وفات شو ټول نه خو دا دوی ته کتابونو کې راغلي چې پیغمبر علیه السلام برازي مدینه منوره ته داس یو پیغمبر برازي دغه خو نو ویل چې په کوم قوم کې برازي خو پیغمبر برازي او داس زمکه وای چې کجور والا زمکه وای او په دغه کې داس زمکه وای چې دوه طرفونو ته وځي غرونه د غرونو په منځ کې به ولاقې خسته علاقه وای نخلستان چې کوم ته ویل کېږي کجور علاقه وای نو دوی د شام او فلسطین نه چې کوم تلاش شروع کړو روان مدینه منوره ته ورسېدل د پیغمبر علیه السلام چې دوی چې د پیغمبر په زمون په قوم کې راشي او زمون په خاندان کې براشي موږ ته بل شرف څه شي حاصل شي ولې شي ټول پیغمبران قوم کې راغلي دا پیغمبر هم قوم کې راځي نو مدینه منوره ته راغله التابات کله به چې کوم دي د عربو سره جنگونه کول چې کوم قومیان دي خو تعلیم یافته وو دی بوتوي
وایي تاسو موږ سره جنګ کوئ خو یو پیغمبر را روان دی موږ په هغه باندې ایمان راوړو خو موږ مسافر یو تاسو زموږ نه جنګونه ګټئ په موږ باندې بری مو خو یو پیغمبر به راځي هغه به موږ ایمان راوړو موږ به د هغه په ډله کې شاملېږو او بیا به تاسو سره جنګ کوو او موږ به تاسو بری موږ تاسو بیا به موږ بری نشئ موندلی فتح به راباندې نشئ موندلی خو چې کله پیغمبر راغی فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به پیغمبر علیه السلام تشریف راوړ دی ښه پېژندو چې دا د آخر زمانې پیغمبر دی او ښې پېژندو چې دا نښې پکې موجود دي او انکار کفروا به په پیغمبر علیه السلام باندې کفر وکړي انکار دا وایي دا هغه پیغمبر نه دی او ځان یې ګډې وډې دروغې شروع کړل د څه د وجې نه د حسد د وجې چې دا پیغمبر په بني اسماعیلو کې هغه په قریشو کې راغی په عربو کې پیغمبر راغی الله تعالی ته ام یحسدون الناس تاسو د خلکو سره حسد کوئ تاسو چې کوم دي د عربو سره حسد کوي په دې باندې چې دوی کوم پیغمبر را لېږلی نو ولې دا پیغمبر ورکول چې کوم دي دا زما کار دی پیغمبر را لېږل زما کار دی که ستاسو کار نحنو څنګه دی هغه آیات چې دا پیغمبري چې کوم دي ورکول دا زما تقسیم دی که ستاسو تقسیم دی چې تاسو تقسیموئ او دا ستاسو په اختیار کې زما په اختیار کې کم قوم کې پیغمبر را لېږو دا په زه را لېږم که تاسو بیا را لېږئ زما کم قوم خوښي کم کس پې خوښي هغه کس به پیغمبر را لېږو دې کې هېڅ چا څه کار نشته هغه الله تعالی کار ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء دا چې کوم دی د الله تعالی فضل دی چا ته ورکړي بس چا لپاره وغواړي هغه ته ورکړي نو تاسو چې کوم دی په دې باندې حسد مه کوئ دې پیغمبر باندې ایمان راوړئ خو هغوی چرته هم چې کوم دی دا ونه منل او پیغمبر علیه السلام باندې ایمان رانو الله تعالی دا خبره کوي چې فی قلوبهم مرض د دوی په زړونو کې مرض د حسد دی پیغمبر علیه السلام سره چې د دوی نه لګي او په قرآن مجید باندې دوی ایمان نه راوړي د حسد د وجې نه فزادهم الله مرضا زیات کړو الله تعالی دوی ته دا مرض یو ته نور هم زیات کړو چې کله د بیمارۍ علاج شي نو هغه بیا کمیږي ختمیږي نو چې کله علاج نه کېږي نو هغه بیا سیوا کېږي نو دې د بیمارۍ علاج نه کړو هغه نور هم ورو سیوا کېږي نو حسد خو ورو سیوا کېږي نور نو فزادهم الله زیات کړو دوی د الله پاک مرض دا مرض د بیماري د حسد ورته نور هم زیات کړله ولهم عذاب علیم او د دوی دپاره به دردناک عذاب دوکې کوله منافقت یې کوو او یو منافق کس چې نو هغه له داسې سزا ورکول پکار چې دردونکې سزا وي چې د ده چې کوم دی هر اندام به څه شي ودردېږي هلته چې کوم سخت پاخه کافرانو د هغوی دپاره ولهم عذاب عظیم لفظ الله غټ عذاب ورته الله تعالی دوی دپاره څه راوړي ولهم عذاب علیم د دوی دپاره به دردونکي عذاب وي دردناک عذاب وي دردناک عذاب ولې الله تعالی چې کوم دی نو د عمل مطابق سزا ورکړي چې څنګه دی عمل هغه شانتې بل سزا هم درکړي نو دوی عمل چې کوم دی نه دوکیو او حرامیتوب وکړي نو دوی ته به سزا هم هغه شانتې دردناکه میلاوي او نو پاخه کافرانو هغوی ته به غټه سزا چې کوم دی څه کېږي هغه میلاویږي لکه پیغمبر اسلام حدیث مبارکو کې راځي که نه چې پیغمبر اسلام فرمایي ما ته څه کسان وښودلی شو چې په تنور کې هغه د اور کې چې کوم تنور کې اور بل او په هغې کې سړي او ښځې چې کوم دی هغه سوځېدل وایي ما وایي چې دا څوک دي وایي دا هغه بې حیا او بدکاره او زناکار خلک دي چې په دنیا کې به دوی چې کوم دی نو دا بدکارۍ کولې اوس دا بې حیایۍ به یې کولې لکه څنګه چې نن سبا په ټیک ټاک او په دې څیزونو کې دا بې حیایۍ کېږي که نه دې نه ځان ساتل پکار الله تعالی چې کوم دی نو زمونږ نوجوانان زمونږ مسلمانان د دې نه محفوظ وساتي بهرحال پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دی بربند ټول چې کوم دی په هغې تنور کې څه کېدل یو ځای سوځېدل نو په دنیا کې بدکاري کوله دغه شانتې په بربند ګرځېدل نو الله تعالی په آخرت کې دې ته دقه څنګه سزا ورکوي او یو کس باره کې یو کس راته وښودلی شو چې هغه به په کاڼي باندې به دا سر داسې ویشتو او به چخني شو بلکل سر به بالکل چې کوم دی نو ریزه ریزه شو چخني به شو کاڼي به لرې پرېوتو کس چې په کاڼي پسې لاړو نو به د ده دا سر به بیا وشي دلته به بیا را سر په دې کاڼي باندې ویشتو پیغمبر اسلام فرمایي تپوس که دا سو دا ته سزا ولې ورکولی شي وایي یا رسول الله دې چې کوم دی په دنیا کې قرآن مجید څه حصه یاده کړې وه او بیا یې هغه نه لوستله ویې ته هېره شوې وه د هغې سزا دا ده چې دلته به چې کوم دی دا سر به د ده دغه شانتې په دې کاڼي باندې ویشتلی کېږي او چخني کېږي به نو
حفاظ کرام له پکار چې کوم دین د قران مجید تلاوت څه کوي هغه کوي چې کوم حصہ چا یاد کړي یو سپاره یاد کړي دو سپاره هم چا یاد کړي دا غي تلاوت پکار چې ټول قران مجید یاد کړي دا غي تلاوت پکار د شپې خصوصا د قران مجید هغه تلاوت سي هغه پکار قم الليل الا قليلا نصفه وانقص منه او زد عليه ورتل القران ترى الله تعالی سے فرمایي پیغمبر شپې چې کوم دي سې کې تلاوت کوا او قلار باندې په ترتیب سره د قران مجید وایي دا بهترین وخت بهرحال الله تعالی فرمایي ولهم عذاب الیم نو سزا الله تعالی د عمل مطابق ورکړي چې څنګه عملي هغه شانتي سزا انصاف والا بادشاہ دی انصاف ولهم عذاب الیم د دوی لپاره به دردناک عذاب وي بما كانوا یکذبون په سبب د دې چې دوی مسلسل درو یو مسلسل څه درو به نو مسلسل په درو کې اختو یو دروغ د پاسه به بل دروغ جوړو نو چې ځان سړی خلاصي نو خامخا بیا ولا بل دروغ چړې نو دې مسلسل په دروغ کې سو اختو نو دې عذاب هم چې کوم دی هغه سخت دی بهرحال دا خبر الله تعالی په دې آیات کې بیان فی قلوبهم مرض پزړونو د دوی کې مرض دی د دوی پزړونو کې مرض د نفاق دی مرض د حسد دی فزادهم الله فزياد دوی د الله پاک مرض دا مرض ولهم عذاب الیم او د دوی د لپاره به دردناک عذاب وي بما كانوا یکذبون په سبب د دې چې دوی به مسلسل دروغ وایي فی قلوبهم مرض د دوی په زړونو کې مرض د نفاق دی مرض د حسد دی فزادهم الله فزياد دوی د الله پاک مرض دا مرض ولهم عذاب علیم او د دوی لپاره به دردناک عذاب وي بما كانوا یکذبون په سبب د دې چې دوی به دروغ ویل آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين